دا دې زرانه له زه 15000 روپۍ ورکوم دا 15000 روپۍ ونیسه او دا 15000 روپۍ چې کوم دي نو دا بچو له پیسه اخلي بچو له چې کوم دي دا وایي زه پې کپړی له بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو علب خان شرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق په دغه رمضان المبارک کې د دغه بېوسه بېکس او بېڅوکه خلکو سره امداد جاري ساتلی دی د ټولو مخکې حضرت خان حاجي صاحب ټول لاس اوچت کړي چې الله پاکي خوشحاله کړي په بچو باندې په والدینو باندې چې دا د هغوی د طرف نه تاسو سره امداد کېږي ګرانو کتونکو موږ د دلته کې چې کوم خلک راځي نو څوک په 2 پیرې راځي څوک په 3 پیرې راځي څوک داسې کونډې وي د چا د بچو دغه وي نو موږ په مختلفو طریقو باندې چې کوم دی نو د خلکو دا دې زرانه له زه 15000 روپۍ ورکوم دا 15000 روپۍ ونیسه او دا 15000 روپۍ چې کوم دی نو دا بچو له پیسه اخلي بچو له چې کوم دی نو دا وایي زه پې کپړی له به داسې ده څو کالونه دلته راځي دا 2 کالونه د دې یو لور چې کومه ده نو علم کوي او اوس اخیرنۍ درجه کې ده الحمدلله الحمدلله تر اخیری درجې پورې کتابونه بیگ د سکول داخلي ټول دغه شانتې د نورو بچو داسې ده زما د 8 کاله وشو دلته راځم خاوند مې په جیل کې پروت دی او دلته ما تر څه میلاویږي دا د اخري شپږمه درجه ده د اخري پورې دا ما د کتابونه هم راکوي د بچو سکول بستي اکثر راله راکوي سودا هم راله راکوي اوس ټوله روژه زموږ په دا آباد ده د موږ له دا سره راکوي دلته نیولو د وړو تعلیم هر څه موږ له دا پوره کوي صحیح ګرانو کتونکو د حضرت خان حاجي صاحب یو نوم دی د هغه له طرفه چې ما دا 15000 روپۍ دې له ورکړې نو دغه ماشومه یتیمه ده یعنې د یو خاوند چې راویشتې دی هغې دا د هغې لور ده داسې ده نو هغه یتیمه ماشومه ده بل ورسره رور هم دی نو دا د هغوی په خواهش باندې چې کوم دی نو چاله ورکړه نو ما پکې د دوی چونو کړو دا مورکۍ چې کومه ده راشه مورې دې خواته چې په ټیم باندې زه پېښور نه راغلی ده پېښور نه دې خواته راشه اورې او د دې زه کور ته تللی وم سپین ږیري بابا یې دي او بچي یې دي او ضرورتمنده ده دغه پېښور نه سودا نه راغلی څه ویې دغه وایي چې غریبي مې ده ډېره زیاته او خاوند مې بوډا دی او نو مې بس دست نشته بس دغې له راغلم چې ته مونږ سره لږ امداد کوې او راکوې دا له سودا خوشحاله رانه خوشحاله یم خلکو ته څه وایي چې دلته را کونډې رونډې راځي واه بالکل دوی د څوک سرولیږي که نه رالیږي ولا سودا هر څه ولا رالیږي نه کېږي که نه نه رالیږي رالیږي ولې نه رالیږي دلته ضرورتمند راځي د ښځو دا کیسې خورې که نه بالکل ولې نه اورم څوک یو شانتې وایي څوک بل شانتې وایي خو ته خو پسې پېښور ته لاړې دومره لرې ته بس زه لاړم دلته خوند نشته دلته څوک چا سره صدقه امداد نه کوي بس د مجبورۍ نه دلته رالم تاله رالم چې مونږ له ته سره راکړي وړه موړه راکړي دغه شان ناست یوه کپه که ناست صحیح صحیح بس د دغې وجې نه دا واله پیسې دا واله پیسې حضرت خان حاجي صاحب ته به څه کړي دوا به ورته کړي څه دوا به ورته کړي چې خدای پاک یې په بچو باندې خوشحاله کړي صحیح ده دا دې دا وګوره دا فیملي بنسپتي ورسره او دا چې کوم دی نو اوړه راشه لور ورسره راغلی دا هم څه راشه ده دې خواته راشه دې سره لور راغلې ده پېښور ته به چې کوم دی نو دا دې دې خوا راشه ده دا چې کوم دی وړي به دا ونیسه دې خواته ها ته راشه دې خواته ته څو کالونه راځې دلته روس کالم راغلی سخت کالم راغلی څه دې وړلي دي ځای نه خوشحاله دی ځای نه ستا خاوند څومره وخت نه دی 4 کاله شو چې په جیل کې دي څو بچي دي نو ژوند دې څنګه تېرېږي پلار په خپله دې خوښه ته ده او پیسې واخېسته تا نه مې درکړې ته راشه دې مور لپاره ما 2 پیرې ویډیو کړه د دې لورکۍ ده څویمه درجه کې ده لږ تیز ووایه 4مه درجه کې ده او دا وایي خو هغې لپاره څوک څه وکړي دا 4م د دې دا کتابونو پیسې راله څوک راولېږي دا ډېره زیاته ضرورتمند ده چې دا کتابونه دې له واخلي دلته کې راځي خوشحاله دي ځای نه صحیح ده دا واله راشه ده دا واله ښځې تاسو موږ څلور واړه دي او په خپله دا یې د بل کرچوني له سهار وختي راغلي وم خو مجبوره وم ما یې ورسم چې روډ نه څه دونه دغه وکړم چې څه واړو له خو مه پیدا شي څومره وخت نه راځي دلته یاره دا 3 کال دی خوشحاله دي ځای نه الحمدلله خدای دې ډېره ډېره درکړي تا اوس وایي ما چونه کوله او په څو دا څه دی اوس هم په بد حال کې لا په هغه مزدوري دې بچوله کوله دا څه به وایو د الله طرفه د دوی سټوري مو کتله په دې ټایم کې دوی چونه کوله په 3000 باندې چې دوی کوم د چونې ټیکا اخیستې ده
نو په هغې باندې به دا چې کوم دی نو بچي له دا وړي دا واده راشه ښه دا ونیسه او دا ونیسه شابه ښه راشه دې خوا ته تاسو جي څلور میلیونونه دي او دوه مې زامن دي دوه مې مشرانې دي پیغلې دي او زامن مې کشران دي ته دوه پیرې دې روژه کې رالې سودا دې یوړه خو تاوې غوړي ختم شو غوړي ختم شو دا چا غوړي ځان سره واله او عزت خان یې چېرته دوا کوه راشه دې خوا ته دا زنانه ده کونډه ده د نهو کالو نه دلته کې مسلسل راځي د نهو کالو نه دلته کې راځي څو بچي دي څه څه در سره ایوب خان شیرپور ویلفیر فاونډیشن کړي هر یو مدد یې را سره کړی دی خو سخت کانځنې هم راغلي دي لاله غشتې دي وړې را کړي دي بچو له مې یو ضرورت پوره کړی دی اوس مې یو دوی دي وړوکي دي هغه د سکول بس دقه مسله ده تاسو ته ما درې ضرور دی بس یو دوی مې د جنکۍ خو مې بس اداره کېږي سبق ویې خو دوی مې دقسې ده چې سکول پیوي ګرانو کتونکو دا زنانه په سر باندې منیاري خرڅوي او کونډه ده نهو کالو نه دلته کې راځي څو کاله کلتون جوړ نهم کال دی به چې کله نه کونډه شوې د ایوب خان شیرپور ویلفیر فاونډیشن ته راځي په دې حالاتو کې دا مزدوري کوي او د دغې خپلو بچو خصمانه او کفالت ته یې ذمه اخیستې ده او دا یو زوی د ده چې کوم دی نو تعلیم دا یو صدقه جاریه ده څوک داسې وي چې هغه پلانکې زنانه چې کونډه وه منیاري چې خرڅوي د هغې په بچي باندې زه تر اخره پورې تعلیم کوم دا زنانه دلته کې راځي دا ماله په مات اخبار راغلې ده په مات لاس راغلې ده په مختلف وختونو کې راغلې ده بغیر روجې هم راغلې ده او د دې ځای نه چې کوم دی نو هر څه وړلې دي دغه ویډیو کې ګرانو کتونکو مونږ یو زنانه ته 15,000 روپۍ هم ورکړې په دغه ویډیو کې مونږ یو زنانه ته کرایه هم ورکړه د پېښور او په دغه ویډیو کې مونږ غوړي هم ورکړل اوړه هم ورکړل چاول هم ورکړې او دغه ویډیو مونږ د عزت خان حاجي صاحب الله پاک دې تاسو له ډېر اجر درکړي زموږ یو بل ورور د دوبۍ ده هغه ډېره زیاته مننه کوم هغه سلسله هم روانه ده او حاجي صاحب چې کوم دی ما له کله پیسې رالېږلي یا 10,000 روپۍ پکې ستا شو الله پاک دې ډېر عزت وکړه ورسره چې کوم دی نو په دې کې سرسایه چې کومه ده هغه یو څو علما چې کوم دي 15 علما هغه ټاکلي دي هغوی عمل کوو ګرانو کتونکو په دې باندې زموږ د ایزي پیسه او یو اکاونټ نمبر دې څوک را سره مدد کوي نو ډېر زنانه چې کوم دی دلته مسلسل راځي او خالي لاس رانه راځي نو چې د دې زنانه خو دغه شانتي مدد کېږي مننه